अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। मख्की आयतुनु की द सूरत बनी इसराइल शलुन रुस्तो मंगवे दा देखे स अवामिर दी सपके नवाही दी। बाज़ी कारونه داسې دي چې هغه د کولو دي او بعضی د نه کولو دي. د بعضی الله حکم کړل او د بعضی نه کړل. د شرک نه کړل چې داسې مکوي. لا تجعل مع الله الها آخر. دارنګه د بل بندگی الله تعبدو سره ویلو وقضا ربک الله تعبدو الا اياه. ورپسې پکې اوامر هم نه عبدو اياه د الله بندگی کوي د بل چا بندگی مکوي. وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوي. مور و پلار سره به څنګه سلوک کې لا تقل لهما اف هغې ته به اف قدر نه وی. هغه به رټې نه بدرت به ورته نه وی کنزل به ورته نه کې. نو امر وقل لهما قولا کریما خبره چې کې نو خبره به نرمه کې ښایسته به کې. بیا امر واخفض لهما جناح الذل من الرحمه هغې ته خپلې وزرې دا عاجزی د رحمت د وجینا اخکته ساته. بل امرو وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. دا الله نه بس سوال کې یا الله په دې باندې رحم وکي. په دواړو باندې رحم وکي لکه څنګه چې دې زموږ تربیت پړوکوالی کړو. بل امرو واتی ذل قربى حقه والمسکین وابن السبیل. حقدار الله د هغې حق ورکوي. رشتہ داران دي، مسکینان دي، مسافر دي. بیا نه هوا لا تبذر تبذیرا فضل خرچی به نه کوئ. دارنګې بل امرو فقل لهم قولا میسورا. کته چرتا یو طرف ته ځې نو هغې سره نرمه خبره وکړه. اجازت ته وغواړه. اجازت ته یا اطلاع ده هغه وله ورکړه. بیا نهي وا لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک. خپل لاس سټ سره مه تړه. مطلب دا دی بخل مه کوه، شومتوب مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الله وی سمرا چې ته خرج کې الله به امر درکوي. امر نه بلکې د هغې ته چې څومره خرج کې نو هغې نه زیات الله درکوي به. خو خرج چې کې نو هغه په صحیح اندازه باندې به کې، صحیح ځای کې به کې. خبره کوله چې نهي وا لا تبسطها کل البسط. فراخه کوه مو خپل لاس بالکل کولاوی مو چې ته پیسې نولې. پیسې نوله ما لاس یې داسې کولاو کړلی هوا راځي او هوا یې تختی نو داسې مه کوه. لا تبسطها کل البسط. بالکل پراخ هم نه، سټ سره تړلی شوی هم نه. کم چې د
خرج کولو زیدنو پای کې خرج کوا. ولی الله رب العزت په اختیار کې دی رزق چا د پاره کولاوي او چا د پاره تنګي، چا د پاره پراخی ده نو د چا د پاره تنګي ده، د چا د پاره ډیر ده نو د چا د پاره لګ ده. نو د آیاتونو کې اول نه شروع چې کې نو بیا د نهي نه شروع کې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. خپل اولاد د یری د لوګې نه مو وجنئ، دی بخوري سو ګرانه ګرانی ده نو دی بس خوري خراشه په خپل لاس باندې مړ کا. قتل د اولاد علماء لیکلی کتابونو لیکلی یو قتل دے منصوبہ بندی کول دام په قتل کې راځي. دویمه دا ده چې کله امید پیداشي او امید لري کول، اسقاط کول او زیان کول او تاوان کول، صفائی کول دانا یو وخت کې داسي چې دا بیا ناروایی دا د قتل په زمره کې راځي. کلا ډاکټري طبيبي حاکمي حاکم سے وتویلی اولاد پیدا کول کدے پیرے امید پیدا شو اولاد پیدا کیږي نو تبو سره مري یا ستا مرض بزیاتیږي وغیرہ وغیرہ. هغه اوشي او کونه شي د ډاکټر خبري هغه تجربه په بنیاد باندې لګیای الله چې سکی کیږي هغه. لیکن چې ماهر ډاکټر یې هغه دا وایي ناغه بیا ابتدایي دور کې د سلورو میاشتو نه مخکې د بعضی اعذارو د وجینا د ځان نه د اعذارو د وجینا د عذر د وجینا که لري کول کېږي نو د هغې اجازت بعضې علماو لیکلی، لیکن چې سلور میاشتې تېرې شوې نو د هغې نه اخواته لري کول، صفائی کول، امید حمل ساقط کول دا د قتل په زمره کې راځي. یو قتل هغه ظاهری دی، وعد البنات خلقو بکول جاهلیت په دور کې ژوندۍ لوڼې به خښولې دا هم قتلو. چوڑکۍ پسې راوالی علالی کې تیزندی ورته واچې ټوپک تماچه باندې وولې لپاس نه بمباریو کې دارنګي زهر ولور کې دا ټول چې دې ته قتل وایي. په دغه طریقې باندې چې ته وجنې نو دې ته ویل کېږي قتل. او دریم قتل هغه روحانی قتل دی، هغه دا چې د دین نه لري وساتي، دین ورته زده نه کې، مسلمانی ورته ونه ښیي، ایمان ورته ونه ښیي، د قرآن کریم نه لري وساتي، دې ته قتل وایي. دا د نورو قتلونو نه بیا زیات جرم دی. په دې باندې چې هغه سړی په دنیا کې د قتل کو په هره طریقه باندې چې قتل شو نو هغه به شهید شي، بې قصوره دی، بې ګناه دی، نو آخرت خو بیا هم ښه شو که نه. او دا قتل چې دی وکړو نو دی داسې مړ کو چې د دنیا دې هم خراب کړه، آخرت دې هم خراب کو.
ولې چې ایمان یې وینوړ خو لاړ، ایمان یې زده نه کو خو لاړ جهنم ته وغورځېد. نو دا قتل دا هم د قتل یو قسم دی. شرک ورته وښي، کفر ورته ښي، د ایمان نه لرې ساتي، نو دا قتل دی. دین که ورته زده کوم نه دی بیا خوري څه. خلک چې دا وایي دا مولا دی، مولا شي نو دی به خوري څه، وایي دی به د هر څه نه د هر چا نه ښه خوري. ورپسې تذکره کوي بل د نهي ولا تقربوا الزنا، بدکاری دا هغې ته نږدې کېږئ مه. د بدکارۍ د نږدې کېده بدکاري کول نه وایي، بدکاری مه کوئ. نه بدکاری کول هغه لرې خبره ده، د هغې ته نږدې مزه، هغې ته نږدې تلل، هغې دواعي، هغې ته چې کوم دعوت ورکوونکي څیزونه دي هغه به نه اختیاروئ. کم یو کار چې منع دی نه هغې ته نږدې تلل منع دي، نو د دغې بدکارۍ چې کم دواعي دي، کم د هغې آلات او اسباب دي، هغه مه اختیاروه، هغې ته مزه. په هغې کې سترګې دي، سترګې بې ځایه مه استعمالوه، په سترګو باندې ګوره مه بې ځایه ځای. دویم نمبر باندې غوږونه دي، غوږونو باندې دغه بې ځایه خبرې مه اوره، په دې باندې ډنګ ټکور مه اوره. دا ډنګ ټکور ته دې ته ویلی کېږي وایي الغناء رقیة الزنا. ګانې بجانې چې دي دا د بدکارۍ منتر دی، د بدکارۍ دم چپ دی. دا چې تکې ګانې بجانې چې اوري نو ستړي ذهن زړه هغه طرف ته مایل کېږي. الله وایي لا تقربوا، نږدې کېږي به نه. کم ځای کې چې د بدکارۍ اډې هغې اډې ته به نږدې په هغه طرف باندې ونه ځي. نو غوږونه دي، سترګې دي، دا اولنۍ هغه اسباب دي چې دا د بدکارۍ ذریعه او سبب جوړیږي، هغه طرف ته به نه ځي. صورت نور کې به راځي انشاءالله. هغې کې څه د فحش دروازې دی وایي دا بندي کوي. نارینه دی پردي کور ته بې اجازته نه ځي. بیا وایي زنانه نارینه ته ووایه چې دې پردو زنانو ته نه ګوري. نو بیا زنانو ته حکم کوي وایي چې زنانو ته ووایه چې دې نارینو ته نه ګوري. دارنګې کله چې د کور ماحول دی نو هغه خو بد شو، نو اوس کله چې بهر ته وځي د ضرورت د وجې نه، کم چې شرعي ضرورت دی، ډاکټر دی د ډاکټر شرعي ضرورت دی، اجازت دی تتلی شي ډاکټر له، لیکن د ډاکټر په بانه باندې نه شي تلی. بعضې خلک ډاکټر لځي او بعضې د ډاکټر په بانه باندې وځي د کوره. ولا تقربوا الزنا، نو هلته کې خبره چې کله د ضرورت د وجې نه بهر ته وځي نو څنګه به وځي د هغې تذکره هلته کې شوې ده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، دارنګې یدنین علیهن من جلابیبهن، خپل ځان باندې غټ غټ پړونی راواچوي. هلته کې تذکره دا کېږي
صحابه کرامو نه نقل لې چې کله یوه زنانه بهر ته وځي نو دا به څنګه ستر کوي، څنګه پرده به کوي. نو هغه وایي چې یوه سترګه به یې ښکاري چې ځان له پې لار سیکوي، دواړه نه، چې دواړه سترګې ښکاره کړي دا خو زیات سړی په فتنه کې اچوي. شریعت کې دا دی زنانه چې کله د ضرورت مطابق وځي نو دا به دواړه سترګې نه ښکاره کوي. دارنګې هلته کې د خوشبو خبره راځي، هلته کې د پانزیب خبره کوي، ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. خپه به په زوره باندې نه رااچوي چې د کالو پته ونه لګي، خوشبو به نه لګوي چې په پردو سړو باندې د دې خوشبو نه لګي. کله که خوشبو دې لګولي بهر ته وځي نو داسې به غسل کوي لکه څنګه چې د بیمارۍ نه پاکېدو نه وروستو میاشت کې چې کومه بیماري راځي هغې کې پاکېدو نه وروستو چې څنګه غسل کوي داسې غسل به کوي، هله به وځي، خلکو باندې خوشبو نه لګي. دارنګې نور هلته کې سورت نور کې تذکره راځي. دارنګې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بل نہیں دا خلق مو وجنئی، عام خلق وجل یو سړی دی مړ کو. مخکې ویلیو کأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یو سړی دی مړ کو، یو نفس دی مړ کو، نو گویا کې ټول خلق دی مړ کړه، ولې د ده د وجې نه به نور خلق وس پازابیږي، خلق به روپوش کیږي، خلق به مفرور کیږي. یو سړی قتل وکړو وس ټوله کوړمه په عذاب ده. دارنګې لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. قتل په اسلام کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي درې تنه دي چې د هغې نفس مباح دی، اب وجلی کیږي، لیکن قانون به وجني، حکومت به وجني. دا نه چې ما او تا چېرته ټوپک رالو اسلحه راغلو دا الله ویلي چې دا درې تنه وجنئ، نو ما او تا که ټوپک راوالو نو فساد به جوړ شي. دا کار دا د ولات الامور دی، دا د حاکمانو کار دی، د قاضیانو کار دی، دا د هغې به دا کسب کوي، دا به حکومت کوي. هغې کې یو هغه سړی دی چې چا ناحق قتل کړلی، بل سړی وچلی دی دې مړ کړی شي قصاص کې. یو هغه سړی چې هغه شادي شوده دی او د بدکاری وکړه، د سزا قتل لی، لیکن قتل داسې نه چې ټوپک پسې راواله یا پسې چوړکۍ پسې راواخله او په هغې باندې قتل کا، داسې به نه وي. د هغې د قتلولو چې کله یو شادي شوده دی او بدکاری کړله نو د هغه دپاره سزا دا ده چې دی سنګسار کوي. حکم بکې قاضي صاحب، دا حکومت په تحویل کې دا کارونه بکیږي، عام برملا بکیږي. دا غي چې کم شرایط دي، کم گواهان دي، کم سدي اب کوله کی آپ پوره کیږي، دا به ټول کته کیږي. سو کې وجل له بیا دا هغه ورسه چې داوا کوي نو پاغه کې پلار خو نشتی، مور خو بکې نشتی چرتا،
مور باندې دعوه کوي یا په پلار باندې دعوه کوي، نو زوی په پلار باندې دعوه نشي کولی. داغه په ورثو کې، په دعویدارو کې، په مدعیانو کې د ده زوی بنئ، د ده اولاد بنئ. دارنګه من بدل دینه فقتلوه، سوچ مرتد شو نو داغه د پاره سزا ده چې د قتل شي، لیکن فوراً نه، ما تعالی نه حکومت به کوي، حکومت په تحویل کې داغه په سرپرستی کې وکیږي، هغه به علما را جمع کی، د ده سره به کینئ ته ولې مرتد شوی، ولې قادیانه شوی. نو که هغه پوه شو 3 ورځو کې دننه واپس شو، توبه ویستا، نو بیا دې ګرځي. لیکن که توبه و نه ویستا، علما به ورسره کیني، د هغه څه اشکالات دي، د هغه اشکالات به ختم کی، د هغه څه خبرې هغه ته به واعظ او نصیحت به ورته وکړی شي. د هغې نه وروستو مسلمان شو، ټیک ده، مسلمان نه شو نو بس بیا فقتلو، نو د هغه قتل بیا په دغې طریقې باندې چې په توره باندې سر یې ووهئ، قصاص دی په شان. قتل چې دی نو هغه بیا په دې ځای کې هغه په دغې توره باندې دی. نو دا 3 کسان دا وجولی کېږي. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وایي. دانګې یو سړی وجلی شوی دی، نو اوس د هغه اولیاء دي، د هغه ورثه دي، د هغې دپاره د هغې تذکره کوي، هغه به بدل اخلي یا به هغه دیت اخلي، خون بها به اخلي، یا به ایسی بچ پوچھو معاف کوي، معاف کوي یہ معاف دی کی بدلہ اخلي، قصاص دے. مخکې صورت مائده کې تیر شي، لیکن دانا چې یو سړی دی هغه د هغې نه مرګ شوی دی، دی را پاسي، چا چې مرګ کړلی هغه نه وجني، د هغه پلار وجني، د هغه رونه وجني، د هغه اولاد وجني. وجلی شوی یو دی، دی ته 2 3 4 مړي کوي. داسې نه ته دا کسب شروع کی. فلا یسرف فی القتل، ورپسې ولا تقربوا مال الیتیم سره، بل نهی دا د یتیم مال هغې ته مه نږدې کېږه، په دې باندې چې ته د یتیم مال واخلې او یتیم مال وخوري. یتیم مال ستا سره پاتې شوی دی، نو هغه مال زیات کا، د هغې خیال وساته چې هغه زیات شي. دغه مال د یتیم دا چې دی، کله یتیم چې بالغ شو، د هغه یتیم مال هغه ته واپس کا. بیا بل حکم کوي اوفو بالعهد، لوز پورا کوي. لوز باره کې سبا قیامت کې تپوس به کولی کېږي، لوز دی ول نه پورا کوو. ورپسې ناپ تول کې پوراوالی کول، نو اوفو الکیل بل حکم دی، او وزینو بالقسطاس المستقیم دا بل حکم دی. یو د کیل د پاره دی، یو د وزن د پاره دی، یو د ناپ کولو د پاره دی، یو د تللو د پاره دی. دا یې تذکره کوي. بیا بل نهی دا لا تقف ما لیس لک به علم. بیا بل حکم دی لا تمشي فی الارض، بل نهی دا لا تمشي فی الارض مرحا، په ځمکه باندې په تکبر او په فخر، په غرور، په اکړ سره مزه ځانه اکړ خان مه جوړوه. آخر کې بیا مسله د توحید
رد د شرک هغه بیا راوړي. ولا تجعل مع الله الها آخر، بل نہیں دا. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مو وجنئ خپل اولاد لرا د یری د لوږې نه. سورۃ انعام کې هم داسې آیات تیر شو، هلته کې هم داسې ویلي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم، هلته داسې وی. دلته کې وایي نحن نرزقهم و ایاکم، موږ هغې لم رزق ورکو تاسو لم درکو. بعضې علماو پکې فرق کړلی، و یو د غریبانانو د پاره دی، یو د مالدارو د پاره دی. مالدار سړی هغه ته وایي ته خو وس مالدارې، وس ته څنګه چې خورې نو تعالی الله درکوي نو هغې له به هم ورکوي. غریبانان دي هغې ته هم وایي او دا رزق ورکول په ستا باندې نه دي. الله وایي زه تاسو لم رزق در کوم هغې له به هم ورکوم. نحنو نرزقهم وایاکم، موږ رزق ورکو هغې لم او تاسو لم درکو. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقینا وجل د دې دا دی ګناه لوی ګناه دی، غټ ګناه دی. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا، من نږدې کېږئ بدکارۍ ته، یقینا دا دی فحش کار، وسعا سبیلا او ډېره بده لار ده. په دې لار باندې سړی عادت شي، بده لار ده. نو دی بیا قراریږي نه، او په دې باندې د خپل مال هغه خرج کی ختم کی. په بدو لارو باندې سړی چې عادت شي، هر یو بد لار چی پای کې سړی خپل مال په کیم کی دي، جواری دا یو سدي بل سدي، نشې تماشي دي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مو وجنئ یو نفس لرا هغه نفس چې الله حرام کړی الا بالحق، مگر په حق باندې. کم یو نفس چې هغه الله حرام کړی دا هغه قتلول، مگر په حق باندې. نو حق مخکې وې درې طریقې باندې هغه وجلی کېږي، د هغه قتل جایز کېږي. ومن قتل مظلوما، څوک چې قتل کړی شو په داسې حال کې چې ظلم پېښ شوی، فقط جعلنا لولیه سلطانا، یقین ګرځولی موږ د هغه د اولیاو دپاره ورثه او دپاره زور. فلا یسرف فی القتل، نو دی زیاتې نه کوي په قتل کې، انه کان منصورا، یقینا دی زموږ د طرف نه امدادي، د دې امداد شوی دی، الله حکم را لېږلی د قتل تی شوی دی، اوس د امداد دی وشي. او چا چې کم چې قاتل دی هغه قتل کړی شي، او یا دا ده که دی معاف کوي نو معاف دي کی، په کومه طریقې چې معاف کوي هغه طریقې باندې معاف دي کی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، او من نږدې کېږئ مال د یتیم ته مگر په هغه طریقه چې هغه بهتر. قد حتی یبلغ اشده، تر دې پورې چې ورسي خپلې ځوانۍ ته. واوفوا بالعهد، او پوروالی کوئ په لوزونو کې. ان العهد کان مسئولا، یقینا لوز په باره کې دا تپوس به کولی کېږي، یقینا عهد چې دی لوز چې دی دې باره کې به تپوس کولی کېږي. واوفوا الکیل اذا کلتم، او پوره کوئ ناپ لره کله چې تاسو ناپ کوئ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، او وزن کوئ په ترازو سیده سره، په ډنډه سیده سره. اوس خو به بل شان تلی راووتې، مخکې تلی داسې چې هغې کې ډنډه به لګېدل وه. نو که هغه د لاسو تله وه نو هغې کې هم ډنډه وه، یا بله چې کومه په ځمکه باندې پرته وي هغې کې هم لاندې ډنډه لګېدلي. نو ترازو سیده سره په ډنډې سیده سره، حکم چې دا بل دی نو داسې نه په هغې کې نقصان په هغې کې هم کېږي، خلک کوي. نمبر یې اخوا ته واړئ،
نه بیا د اخوانه شروع کیږي. کله کله داسې د 10 پورې دی انسې اسی واړی 10 نه اخوا ته بیا شروع کیږي. نه چې کله کیلوی نو پای کې 10 ګرام کم شي. نه وزنو بالقسطاس المستقیم کم چې صحیح وزن دی سمه 100 ګرام دی که 100 که یو 1000 کیلوګرام دی ارڅ چې دی چې هغه بالکل چې هغه څومره وای څومره ویل کېږي ستاو د هغه په منځ کې چې څومره لوث شوی دی خبره شوې ده جبه شوې ده نو هغه شانتې ورکې. ذالک خیر دا غوره ده واحسن تعویل او ډېر ښه ده په اعتبار د انجام. ولا تخف ما لیس لک به علم امور پسې کې پاس پسې چې نه تا ته د هغې علم د ته نشته د هغې نو مور پسې کېږه. نن خلک په دې وجه باندې ګمراه کېږي د خپل دین پوره علم ورسره نشتی او دې لګیا دی د بل ازم کتابونه ګوري د بل مذهب کتابونه ګوري د نورو کتابونه ګوري د لاړ شي نه ته تو خوېږي. عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې عمر رضی الله تعالی عنہ سپاڼې راوړي د تورات وی. تورات عام کتاب نه دی د الله کتاب دی نازل شوی کتاب دی. نو سپاڼې ورسره وی هغې لوستل شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې غصه شو رنگ مبارک بدل شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را پاسې و عمره مور د باندې اجاړه مړ شي ما ترى بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې نه ګورې. غصې آثار ښکاره شي دي. ما ترى بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې غصه ښکاره شي ده. عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل سر اوچت کو وی اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله پناه غواړم د الله د غضب نه د الله د رسول د غضب نه. بیا رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا په دې باندې زر عظیم خدا مې لوستل دې د پاره چې که څه غلطي پکې تاسو ما ته وښایئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. موسی علیہ السلام ژوندی نه دی که هغه بالفرض والتقدیر ژوندی وی نو هغه د پاره بله لار بنوه ما پسې به راته زما تابعداري به یې کوله. موسی علیہ السلام به زما تابعداري کوله. د دې کې تورات پته نه لګي دې کې خلکو څومره تبدیلیانې کړلي. لو کان موسی حیا وی کچرې موسی علیہ السلام ژوندی وی مطلب دا ژوندی نه دی دنیا کې نه دی اخواته بل عالم دی هغه بلکې هغه کې ځان له جدا ژوند دی. مخکې صورت ابتدا کې مونږ ویلو موسی علیہ السلام که ژوندی وی نو هغه دپاره بله لار نه وه زما تابعداري به یې کولی. هلته کې علما لیکي محدثین لیکي چا سره د خپل کتاب علم نه د قرآن او د سنت علم ورسره نه هغه بل کتاب نه ګوري د بل ازم کتاب به نه ګوري د بل مذهب کتاب به نه ګوري. چا سره چې ګوري نن د قادیانی کتاب لاس کې نیوللی چا سره چې ګوري د بل مرزایي کتاب یې نیوللی چا سره چې ګوري د پرویزي کتاب یې نیوللی چا سره چې ګوري د عیسایانو کتابونه یې نیولي. اوس دې دور کې ډېرې فتنې دي چا سره یو کتاب دی چا سره بل کتاب نو دی بل ورځ چې ګورې دی ورته اوښتی قادیانی شوی دی. هلکه دلته کې کالج کې لګیا دي خلک ډېر لګیا دي هغې کوششونه کوي. قادیانیت دلته کې په کالجونو کې سکولونو کې خورئ لګیا دي. عیسایت خپل پرچار کوي د هغې خپل ځان چینلونه دي هغې باندې لګیا دي خپل پرچار کوي. قادیانان ځان له کوي عیسایان ځان له کوي یهودیان ځان له کوي هر یو چې ګورې ځان له لګیا دي. دا پلان کې ډله چې دی دا خو ډېرې ښکلې خبرې کوي ښه تا پوه شه چې بس دیم ورنږدې شوی دی ښه هغه څه نورې ناروا خبرې خو نه کوي هغه هم د الله د کتاب او د رسول خبرې کوي.
بعضې به کې وایي درود هغه نور څه نه وایي درود شریف وایه او دا وکوئ هغه کوئ درود خو ښه شی دی که نه اول کې هغه ګوړه ورکوي ښه په ګوړه کې دننه سهار ورکوي بیا ولا تقف ما لیس لک به علم خبره اوږده شوه ان السمع والبصر كل اولئک کان عنه مسؤولا یقینا غوږونه دي سترګې دي زړونه دي دې ټولو باره کې به تپوس کولی کېږي دغه ځای دی ولا تقف ما لیس لک به علم نو انشاءالله بیا به ووایو الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي نور من اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين